الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ولنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. د سورت نوم دی سورت بنی اسرائیل. دویم نوم دی سورت اسراء. اسراء ټکی به راغلی ښا اسراء مصدر دی. دریم نوم دی سبحانه. سبحانه ربط مگر ما قبل سره ده دی. په سورۃ النحل کې الله رد وکړ په استدلال د مشرکانو او سره الله ذکر کال د تخویف د عذاب. دې صورت کې به الله ذکر کوي اسباب د پاره د عذاب، اسباب د عذاب. یا پاک صورت کې الله د حکمت تذکرہ وکړه بالحکمه. و دې صورت کې به الله د حکمت تفسیر کوي. حکمت څه ته وایي داغه بیان به الله خپل وکړي کنه. یا هغه صورت کې ور الله ویل چې په شات کې الله شفا چولې شفا. دې صورت کې به الله قرآن کې الله شفا چولې قرآن کې. لیکن په شات کې شفا د غوړې ظاهري، قرآن کې شفا د غوړې معنوي. داوود صورت دا ذکر د سلور اسباب د عذاب. د عذاب الله سلور اسباب ذکر کوي سلور د پار د ځان بچ کولو او سره به الله ذکر کوي طریقې د دفع داغه د عذاب د دفع کول طریقې به الله ذکر کوي. نو موږ تاسو ول غره پدې کې به الله ذکر کوي د عذاب د پار سلور اسباب. اول سبب بسی انکار د توحید. اول سبب دا دی عذاب چې راځي غره الله راځي په خلق باندې چې د توحید نسو انکار وکړه ای باندې عذاب راځي. دویم سبب بسی انکار د معجزات الهیونه، انکار د معجزاتونه او همدارنګه انکار کول د آیاتونه. او داغه په نمونه کې به الله ذکر کوي قوم د سمودیانو واقعا د آدم علیه السلام به الله ذکر کوي، د ابلیس به ذکر کوي. دریم سبب به د عذاب ذکر کیږي وشتل د انبیاء د خپل وطن نه او پیغمبران شړل د خپل علاقې نه. څوک چې دا کار کوي نو الله په عذاب را لګي. او داغه مثال به الله ذکر کوي په اخیری پیغمبر باندې مکه والا و شړ کنه بس مکه والا باندې الله عذاب راولي. څلورم سبب د عذاب به ذکر شي استهزاء کول پان بیا او پسې استهزاء. داغه مثال به الله ذکر کوي موسی علیہ السلام او فرعون. فرعون به استهزاء کوله موسی علیہ السلام پسې نو الله تبارک دریاب کې کنه. نو داود صورت به خاص ذکر سلور اسباب د عذاب. صورت کی سلور برخې دي سلور سید پکې په هر ایسه کې به یو سبب ذکر کیږي. هر یو ایسه کې اول ایسه کې باول سبب الله ذکر کی. چاول سبب د عذاب د پاره انکار توحید نه دی، انکار توحید. بیا به الله ذکر کوي اسباب د پاره دفع د عذاب. اوس به عذاب څنګه دفع کیږي اب په صورت کې الله بیان مختلفو طریقو سره. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په کومک د نوم د الله چې عام مهربان دی او خاص رحم والا دی. شروع کوم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فسبحانك داور توحید ده. وسره بیات کې الله ذکر کوي معجزه د نبی علیہ السلام چې هغه سفر دی د اسراء او تقریبا دا بدسیله ک دلیل وحی دلیل وحی. سبحان الذي پاک دا غزا ترى اسرا بعبده چروانه ک خپل بندا لیلن د شپې. اسرا اصل کې ویل کېږي چې د شپې روان کخه ځکه اسرا ویل کېږي د شپې سفر ته. هر کله ګوره چې شاته لفظ لیل راغلی دی مخکې په لفظ د اسرا کې تجرید وکړي. تجرید ویل کېږي لفظ خالی کول د بعض معانیونه. دیو جنا ګرم وتا سمانا وکړه نفس سفر روانه ک خپل بندا د شپې د خوانه د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته.
مسجد حرام نه. آیات باندې ظاهري اشکال دی. قرآن پدې کوي چې روانه کړه د مسجد حرام نه. حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام د خپل کور نه روان شوی دی، خاله کور نه. بل روایت معلومیږي د ام سلمې د کور نه روان شوی. تطبیق ورته پدې کې دا دی چې نبی علیہ السلام د ام سلمې کار شپه هغه بیبي وکنه ال تشپه ونه داغه کور نه روان کړي بیت الله ته راووت. د بیت الله نه بیا بعد روان شو او بیا ویل شو بیت المقدس ته. نه د بیت الله نه چې کوم سفر کړي بیت المقدس پورې دې ته ویل کېږي اسراء. د بیت المقدس نه چې کوم سفر شوی د بر اسمانونو ته هغه ته ویل کېږي معراج. مشهور قول د علماء دا دی چې اسراء ثابت ده په قرآن، معراج ثابت ده په حدیثو. ارکله غره چې د ماتوریدی او د اشعری او د عقیده و او د معتزله چې حدیث غره سنی دي ښا ځونی د دې عقیده غره اصل کې بنیادی قاعده معتزله او ورپسې به روان دي په غیر شعوري طریقې باندې ماتوریدیا امدارنګ اشعریه تر دغه دیوبندیانو پورې ښا. ارکله غره چې هغه ور چې حدیث ځونی دي نو وی کنا چې منکر د اسراء دا کافر دی، منکر د معراج دا کافر نه دی. ولی وذکر معراج ثابت ته په حدیث او حدیث ونیات دي. نن ارست براشي ان شاء الله په سورۃ النجم کې لکه څنګه چې اسراء ثابت ده په قران، معراج هم ثابت ده په قران. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى هغه ذکر ان شاء الله راشي. ګاډه قران باندې ثابت دي. د ګاډه منکر وره کافر دی ښا. نو رواني که خپل بنده د شپې د خانه د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته بیت المقدس الذي باركنا حوله هغه چې برکت چولې موږ دا هغه نګر چا پیران د بیت المقدس خواشه کې الله برکت ولې چولې ځکه دلته الله ډیر انبیا را لګري ښا ته ډیر انبیا وزيره لنريه من آیاتنا د دې لپاره چې موږ وخوغه تخپل نه خېد قدرت انه هو السميع البصير یقینا دا الله اوریدونکو ذات دی. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا. آیات کو الله ذکر دلیل نقلی د موسی علیہ السلام چې په کتاب د موسی علیہ السلام کې توحید غوړه ذکر وکړه لکه څنګه چې قران کې ذکر دی په دې کې ذکر وکړه. وآتينا موسى الكتاب ورکړه موږ موسی علیہ السلام دره کتاب چې تورات دی الکتاب خاص کتاب. وجعلناه هدى لبني اسرائيل او ګرځولې موږ تورات هدایت د پاره د بنی اسرائیل. آیات معلومی کی دا مسله غوړي تورات غوړي خاص د بنی اسرائیل پورې. د قران باره کې ګور الله ویل چې هدى للناس دی هدى للناس او تورات باره کې الله وی هدى لبني اسرائیل. نو غره تورات د بنی اسرائیل نه غیبل چا لپاره هدایت نه دی. اوس غره کې په دې باندې څوک عمل کوي دا به گمراهی ښه. تر دې نبی علیہ السلام وی زمانه د امت یو يهودي او نصراني نه خبريږي ثم لا يؤمن بي او ما ایمان نراوړي الا كان من اهل النار مقداب اور علی. سمانه ار يهودي نصراني چې مان خبر شدا پیغمبر الله را لګره او ما بن ایمان رانه وړي ښه د جهنمی. وجعلناه هدى لبني اسرائيل الله تتخذوا من دوني وكيلا. دغه مضمون دی ښه چې منی سي زمانه غیر وکیلن کارساز. ذریه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شکورا. آیات کے بعد ترغیب توحید ته په دوه طریقو ښه. یو خدا غوړي چې ستاسو پلار غوړي نوح علیہ السلام هغه هم توحید بیان کړی دی ښه هم توحید وایو. دویم غوړي تاسو هغه نیکونه کوم چې نوح علیہ السلام سره کشته کې سوارو هغه هم غوړي توحید باندې عمل کړی ښه. یاد شي وای غوړي تاسو په نیکونه باندې الله احسان کړی هغه دا چې الله غو توپان نه بچ په کشته کې سوار کړل. اوس خدای الله بندگی وکړي کنه کې دره بچ کړي اوس خبره نه مانه. ذریه معنا یا ذریه منادا مضاف ده
اے اولاد دا غچا من حملنا مع نوح چې منګه سوار کړو د نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې انه کان عبدا شکورا یقینا د نوح علیه السلام بو بندا شکر گزار الله بندګي واره وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ارګه غره چې مخکې الله ذکر کړ د ټول انسانان د بابا نوح علیه السلام هغه توحید والا انسانو رد بک اوس الله په بنی اسرائیل باندې چې ګوره دوی د خپل نکنه انکار کړي ښا دوی توحید نه انکار کوي د توحید نه انکار کول اصل کې د خپل نکد عقیدین انکار دی ښا ار کله ګوره چې هغه انکار وکړ الله په دې باندې دشمنان مسلط کړل ښا ظالمان بچهان په الله راوستل وقضینا الی بنی اسرائیل فیصله واورا ولا منګه بنی اسرائیل ته په کتاب کې وتم واورا ولا ښا لتفسدن فی الارض مرتين چې تاسو باورانه کوي زمکه کې دوه کارته فساد نه مرادي شرک او کفر کول ولا تعلن علوا كبيرا او لوی وکوي تاسو لوی غټا نه تاسو به دوه کارته ورانه کوي دنیا کې ښا ار کله ګوره چې دوی ار کار باورانه کوي نه الله په عذاب را لېګا فاذا جاء وعد اولاهما ار کله چرال را نیټه داول فساد وخت کله راغی بعثنا علیکم عبادا لنا راولګل من پتا سبانه بندگان زمنګا اولی باس شدید سخت جنگون والا ار کله غره چې دوی فساد شروع کوه الله په دې باندې جالب مقرر کړو دا غملګری فجاسوا خلال الديار ورننو تلمن ذکورون تا وکانه وعده مفعولا دا وعده د الله کړی شوی سمې ذلیل کړل ښا ار کله غره چې يهود فساد شروع کړ کفر او شرک شروع کړ الله په جالوت مقرر کړ کور نه ورته شکل ښا د کور نه راويستل ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا ثم رددنا لكم الكرة بیا واپس لمغه تاسو پاره غلبا بهم در غلبا درکړه عليهم پدی خلق باندې پدی نسوارو باندې یا پدی مخالفین باندې وامددناکم باموال وبنين او زیاتوال اندر ک تاسو لا په اعتبار د مالونو بچو باندې مالم در زیات ک بچیم در زیات کړل وجعلناکم اکثر نفیرا او ګرځولې موږ تاسو د ډیرو ډلو والا ډیرو ډلو والا آیات کې بشاره ګور هغه زمانه تا کړه چې زمانه داوود علیه السلام رااله داوود علیه السلام په زمانه کې دوی تعالی غلبه ورکړه په دې جالوت باندې جالوت مردار د داوود علیه السلام او دغه د ملګرو سلطنت راغی ان احسنتم لانفسکم کچره تاسو حق کوي ما توحید باندې کلک استای نو حق کوي تاسو د خپل ځان پیدا د پاره وان نساتم فلها او کچرتا تاسو بد کوي ښا نبدی په دې نفسونو باندې د تاسو د نفسونو ښا فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم ار کله چراله وعده دا غبل فساد کولو ښا نو کله چې دا غي قرآنی کول وخراغه ليسوء وجوهكم اصل کې عبارت غوړه مقدر دی ښا عبارت دغه تقدیر دی مقرر کړل موږ په تاسو باندې ظالمان چې خراب کې وران کې تاسو مخونه موږ په تاسو باندې ظالمان مقرر کړل چې مخونه خراب کی یا خدا معنا چې وجنی دویم دا معنا چې دا مشران د قتل کې وجوه معنا مشران د قوم او دې لپاره چې هغه نوځي مسجد تا کما دخلوا اول مره لکه څنګه چې هغه نوتی اول کرت وليتبروا ما له تدبيرا وليتبروا او دې لپاره چې تسنس کیاوي ما هغه سر علو چې دا غوي په وسبري تدبیر په تسنس کول باندې بچ کوم شی مخ تراته خرابو وي ورته عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا عسى ربكم امید درف تاسو نه
ای يرحمکم چې رحم به وکړي په تاسو باندې. دې کې اشاره ده ګوره لېږلو د اخري پیغمبر ته. په دې بني اسرائیل باندې الله بیا رحم وکړ، اخري پیغمبر ورته راولېږه. نو کو دیو پسې تللی وی کنه پیغمبر پسې، بس الله به ترقي ورکړی وی. وإن عدتم عدنا، او کو واپس شو تاسو فساد کول ته موږ واپس شو به عذاب درکول ته جزاء به درکوخه. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، او ګرځولې موږ جهنم د پاره د کافرانو جیل خانه ده. ان هذا القرآن يهدي التي هي اقوم. دات په تعلق د مخ کې هغه تقریبا د آیات بعد سبحان سره لګيږي. ها سبحان سره هغه سره به تعلق دی. ان هذا القرآن بشک دا قرآن چې دی يهدي للتي، دا دعوت چلے اغلار ته هي اقوم چې هغه ډیره نه غلار ده طریقه چې نه غلار ده. او زیره ور کوي هغه کسانو ته چې ایمان راوړي دي، هغه کسانو ته چې نیک اعمال کوي چې هغه د پاره به اجر ویلوي. او هغه کسان چې ایمان لري په آخرت باندې اتنا لهم عذابا الیما، ترکړه موږ دا په پاره عذاب دردونکې. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. آیات کې وځري په تیزه باندې فزر عذاب غوښتل باندې استجال د عذاب. ويدعو الانسان بالشر، او غواړي انسان شر لره دعاءه بالخير، په شان د غوښتو داغي خیر لره څنګه چې خیر غواړي زرد د شرم غواړي. وكان الانسان عجولا، او د انسان بیړه کوونکې تیزی کوونکې ښه. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. آیات کے بعد دلیل عقلی تعلق ویل د توحید دعوی سره. او زجر دی غره په دې خبره باندې چې انسان غوړي عذاب درغواړي لیکن فکر نه کوي بدایل کله که عذاب مغواړه سوچ کا فکر وکړه. په ځای دې چې هغه غدا الله په دایره کې فکر وکړه استوي بس عذاب دی راولي کړه. وجعلنا الليل والنهار آیتين، او ګرځولې موږ شپه او ورځ دوه نښې. فمحونا آیة الليل وجعلنا آیة النهار مبصرة، موږ محو کوو نښه د شپې او ګرځولې دا موږ نښه د ورځې والا انخا د ورځې رڼا والا. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، دې دپاره چې طلب کوي تاسو په دې کې فضل د رب د خوا. دا خو یو لګوي دواړو سره. الله ګرځولې دا نښه د شپې او نښه د ورځې چې طلب کوي په دې کې فضل د رب. د ورځې فضل د رب سي معنا خلق لګي کاروبار کې خپل ښه، د شپې فضل د رب سي هغه دا چې نیک اعمال کوي. یا ولګوي دا غویم سره. وجعلنا آیة النهار مبصرة، او ګرځولې موږ نښه د ورځې رڼا والا چې طلب کوي تاسو په دې کې فضل د رب چې هغه مال ګټل دي کاروبار دی دا به دې کوي. ولتعلموا عدد السنين والحساب، او چې معلوم کوي تاسو په دې باندې شمار د کلونو او حساب د ورځو هفتو د میاشتو. وكل شيء فصلناه تفصيلا، هر شی موږ بیان کړی دی او تفصیل سره بیان کړی موږ په تفصیل سره. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. آیات کے بعد تخویف اخروی تخویف اخروی. وكل انسان الزمناه طائره، هر انسان لازم کړی موږ هغه سره طائره عمل داغه فی عنقه داغه په مړای کې. طائر ولې کې مرغه ته مرات عمل دی عمل نامه. ونخرج له يوم القيامه كتابا، من بار او باسو هغه لپاره په قیامت کې کتاب لیکل شوی. یلقاه منشورا، دا به سره مخامخ شي چا به خوروري. خلک موي کندې زمانه کې پلانې وای دا شی وای داغه په غاړه دی ښه اندې باندې مطلب هغه سیموار دی. الله موي کر ار انسان هغه ته موږ دا عمل داغه په غاړه کې ورچولې ښه اندغه په ذمہواری وي. وتبوي لیکي چې اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا. ول خپل عمل نامه دی پورا دستا په نفس باندې نوز. کفا بنفسک اليوم، کافی دی نفس تا نوز پتا باندې حساب کوونکې سمانا تاسو سره پورا حساب استا نفس کوي ښه.
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هر کله ګوره چې مخکې تیر شول هر انسان چې عمل کوي د هغې عمل په غاړه کې پروت دی، ښه دی او که بد دی ښه دا به یې غاړه کې. نو په دې آیت کې به الله ذکر کوي د عمل دپاره نتیجه، د نیک عمل ښه نتیجه، د بد عمل بد نتیجه. من اهتدى چا چې هدایت حاصل کړه فإنما يهتدي لنفسه، هدایت حاصل کړه د پاره ځان پیدا. ومن ضل سوچ گمراه شو فإنما يضل عليها، گمراهي پاغه باندې ده. ولا تزر وازرة وزر أخرى، نباري بارون کے بوجھ دبل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، او نیو منگا عذاب ورکون کی تردی چراولی گو منگا استازے. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، آیت کی اشارہ دیو مسئلے تخا چاہے تو لیکی کہ مسئلہ دا شاہق الجبل، یو سره د مثلا د غرب سر کې وسیږي او بالکل دعوت هغه تند رسیدلې ښا دعوت نه خبر هم نه دی، دی باندې خبر نه چې الله پیغمبر را لګره هغه یو مسله راوړي دا وسیر راوړي دي نه خبر نه دی، کلاري په غر کې وسی استبام دی حالت کې مړم شو. دا انسان په دې حالت کې مکلف دی او کنه دی مکلف ښا. دا حناف علماء قول دا قول د معتزله دی د ماتوریدی هم دی ښا، ماتوریدی او اشعری چې دا انسان به ګره مکلف توحید باندې ولو کدا ګره په غره کې اوسېږي او دا د پیغمبر نم خبر نه دی، د قران نم خبر نه دی، د توحید نم خبر نه دی، خدا په مکلف دی ښا خپل دماغ دین به الله قیامت کې د توحید باره کې پوښتنه کوي. او دی آیات کې هغه د رسول معنا کوي عقل ښا عقل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نیو منگا عذاب ورکون کی تردی چراولی کو منگا وت عقل سمانا چاک چ عقل دے دا برا گیری کی خان چاک چ عقل نی وی بس ابے ماپ دے مکلف نہ دے. عام جمهور علماء و اهل سنت والجماعت وی چنا نا کله چې انسان د دعوت نه خبر نه دی ښا هغه ته پیغمبر نه دی راغله یا د پیغمبر دراتک نه خبر نه دی دا ګره مکلف هم نه دی، نه فلهذا به قیامت کرنی ولې کیږم نه. دلیل دا ہدایت ته وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نیو منګه عذاب ورکون کی تر دې پر چې منګه رسول راولېګو سو پر چې ګورچا ته پیغمبر نی راغلی الله تعالی عذاب نور کې په ګناهونو باندې او چرته په لغت کې دا نه دی راغلی ښا چې رسول په معنا د عقل استعمال شوی رسول. نه فلهذا د خلق سره به الله حساب الکئی عذاب الور کې په جرمونو باندې کله چې هغه ته الله پیغمبر راولېږي هغه نه بعد مخالفت وکړي نو به د سره حساب کیږي. هغه انسانان چې د فطرت زمانہ کې مړ دي ښا د څه وخت مړ دي چې هغه زمانہ کې پیغمبر نه راغلی، لکه د نبی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په منځ کې وخت شو، عیسی علیه السلام ختم شوی او دا غي دین تلو او دا پیغمبر نو راغلی ښا دی راوي زمانہ د فطرت د دې خلکو په حالت دي. نو ځنې خوې چې دا خلک ګورې د دې آیات په استدلال باندې دا خلک ګورې دا د عذاب نه د جنتین دي ښا. سیوطي خو څه کوي کنه چې ابو طالب هم جنتی، عبد المطلب هم جنتی او بر هاشم هم جنتی او بر عبد مناف هم بل ازرا پوری ها ټول د مخه جنتین دي، موحدین دي او موحدین زکه دا خلک مکلف نو ځینې خلک وایي چې نه نه د تبع عذاب ورکول کیږي ولو کدا غره په زمانه د فطرت کې دي. دلیل دا هغه روایت ته نبی عليه السلام ته کس راغی د الله پیغمبر اين ابي ما پلار چرته دی استاد پلار پور کې دی استاسله خپه شو روان شو و دې خاطر راشه ولو ان ابي واباك في النار زما پلار او استاد پلار دواړه پور کې دي. نګور دا عبد الله ګوره مرده په حالت د فطرت کې او نبی عليه السلام وی کنه چې ان ابي واباك في النار. دریم قول د علماء په دې کې توقف دی راجح دي بارک دا د مسند احمد کې روایت ده الله به قیامت کې پیغمبر راولېږي ښا. یو سوال د پاره قیامت کې به الله پیغمبر راولېږي یو سوال به کوي ښا دا به د یو څو قسم خلکو د پاره یو هغه چا د پاره چې هغه په فطرت کې مړ دي، دویم د پاره هغه چې ماشوموالي کې مړ دي یا لیونی، هغه سپینګیره بوډاګان چې په داسې وخت کې بدین پوهید چې دماغ کار نه کوي دوی به الله قیامت کې پیغمبر راولېږي پیغمبر به یو سوال کوي
هغه دا چې وبو چې د جهنم ته ټوپ کوي. نو څوک چې په جهنم ته ټوپ کوي نو الله بوله جهنم بالکل یخ کی، او څوک چې انکار کوي بس د خلک ناکام شول. یو سوال د پاره الله قیامت کې پیغمبر را لېږي د خلکو د پاره. وما كنا معذبين او نیو منگا عذاب ورکون کی حتی نبعث رسولا تر دې چې منگا راولې گو استازې. وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. وَإِذَا أَرَدْنَا ار کله ګره چې مخکې حال ذکر کا الله د خلق د منکرینو هغه تخفیف ګره دنیوي دا خلق د دنیا داو امخ کې تیر شو دا غي په تخفیف او خروي د قیامت د ورځې حالات د ارچا به عمل مخ کې خپل عمل مخالف ګوري ارڅو به ور خپل بوج بارای نه پدې آیات کې دا غي په تخفیف دنیوي هغه دا ګره کله چې الله کوم قوم ته د هلاکت اراده وکي الله ول پیغمبر راولي نو کله چې د پیغمبر نه مخالفت او انکار وکړي الله په دې باندې عذاب راولي دا عذاب دې نه مراد ده. وَإِذَا أَرَدْنَا كَرَ چې اراده وکوم ان نهلك قريه چې هلاک ود کړي والا امرنا مترفيها یا خو دا صيغه د امرنا امر وکوم مترفيها دغه مالداران ته په توحید باندې چې الله توحید تغاړه کړي ففسقوا فيها د فسق په دې کې توحید نه انکار وکړي په حق عليه القول بس ثابت شي په وانا د عذاب فیصله د عذاب فدمرناها تدميرا بس هلاک کومګه دا کله په هلاکول باندې. اول پیغمبر را لګو هغه امر توحید باندې کوي تو انکار کوي خبره په الله عذاب را لګي. دویم دا لفظ د امرنا به معنا دی کله چې موږ اراده وکړو د چهراب جو کلیواله امرنا مترفیها منګ ډیر کو په دې کلی کې بدمست خلک کلی کې مستان ډیر کو مالداران چې کوم د خپل شهوت پر سره دخل ډیر کو کله چې هغه ډیر شنو په فسقو فيها په دې کلی کې ورانه شروع کی فحق عليها القول بس ثابت شي پاغه باندې وینا د عذاب فدمرناها تدميرا هلاکم ذکر په هلاکول باندې استوي من هلاک. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. آیات کې به تخفیف د نه په ذکر د اقوام مکذبه وکړه. الله به مخکنی قومونه ذکر کوي ګوره دوی ګوره مخالفت کړو معصیت کړو نو الله په عذاب راولي کنه کو چاو کو ګوره الله په عذاب را لګي ها. وکم مهلکنا من القرون او ډیر هلاکړي منګه د پیړو والا پستونو علی السلام نا ډیر هلاکړي. وکفا بربک بذنوب عباده خبيرا بصيرا پورا دې استعرب په ګناهونو د خپل بندگان باندې خبردار ولدونکي ذات. من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. آیات کې به تخفیف اخروی ښه هغه چا د پاره چې هغه ټول اعمال کې پنه د دنیا باندې ښه یا دیني ذریعہ کړ د پاره د دنیا. بعض خلک کې بدین بس مخه ته کوي ښه غرض به دې کې دنیا په دې باندې کټي او مقصد غره به دې کې د الله رضا نه ښه بس کی امامتی کې امنیت کی پیسې ښه ک درس کې امنیت کی پیسې چر تراوی ور کې امنیت کی پیسې چته مسله بیانې پنیت کی پیسې چې ارشه کوي کنه ځین کې سب خلک بسمه تنخواه را کوي الک حدیث کې منځ ورکوا وي سو تنخواه ورا کوي دا خلک راش درس کا وي 100 روپے ورا کوي الک منځ کا وي 100 روپے ورا کوي چا باندې جنازه کوي 100 روپے ورا کوي ماشوم دغه کې اذان کوي 100 روپے ورا کوي هر کوم دا کار دی باسي مړی گنه ښه نګل ډیرانه چرګه او ډیران باندې ګرځي خمړی گنه. من کان یرید العاجله سوچ غواړي عاجله معنا دنیا عجلنا له فيها ما نشاء زر ورکو په تلوار ورکو موږ هغه ته په دنیا کې څه موږ غواړو لمن نريد د چا د پاره غواړو ګور ما نشاء لمن نريد دا د په وهم ده ډیر انسانان دعاګانې کوي الله ورکه شي نه ور کوي او الله وعده کوي چې ورکو مې ورکنه او دې نه ور کوي. ډیر انسانان ګوره غواړي او شي الله ولا بل شي ورکی ښه جواب الله وی ګوره ورکو مې زه ما نشاء څه موږ غواړو تبه ګوره غواړي کړه ډیر روپۍ خاطر دغه مستحق نه وای قدر مکړه دواره شرابي کی الله د لک شي در کوي. او لمن نريد لس کسان لګي ګور سوال نو کوي الله دارا کې دیو قبول شي دبل قبول نشي لمن نريد
ثم جعلنا له جهنم بیا ګرځول تیار کړم موږ دای پر جهنم داخلي کې باغې ته مذموم مدحورا بدی ویل شي او رټل شوی مظلوم معنا بدی ویل شوی ها الله به بدی وایي ها مدحورا معنا رټل شوی او د چا چې اراده د آخرت وسعالها سعيها او خواري کوي داغه لپاره خواري کول لایق خواري او دا مؤمني فولای کان سيهم مشکورا د دې خلکو سای چې داغه به قدر کېدل شي قبل ول شي كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا دا دا غدوار سره ولګوي خامخ غدوار سره كلا نمد هؤلاء ار یو چې دي نمد منغو سره امداد کو زیاتو یها هؤلاء دا خلکم بدان ګور الله لري په بدای کې ها کله کله الله مالور کې خشرابانو ته لګي به شراب پیس کې زناګانې پې کوي بلبل کار به کوي وهؤلاء يود نور تم الله ورکه من عطاء ربك د ورک استاد ربنا وما كان عطاء ربك محظورا ندا ورک درفتا بند کړی شوی په چا باندې په دنیا کې سمانا په دنیا کې ور الله کله کله ورک کړی کافر تم فاسق او فاجر تم او دیبل تم ښا بلکې دنیا کې الله ډیر څه ورکه کافر ته ګوره مسلمان ته کله لګ ورکه نبی علیہ السلام وایي کنه چې لو کانت الدنيا تعد عند الله جناح بعوده که دنیا د الله په نسبانه د ماشي د وزر برابر وي ما سقا کافر منها شربة ماء کافر ته یو ګټ بمنه ور کړی ښا الله باندې سپکا ده نبی علیہ السلام په لار باندې روان دي یو ځکه چې ګوري مړ خر پروت دی تکشین شوی کله چې خر مردار شي کنه بوې کوي به شین مشي او د څخه پټانګ نیولې وها نبی علیہ السلام وایي چې تاسو غفې په روپای دا الله پیغمبر دا وایي څوک کوي مردار شي دی نبی علیہ السلام وایي چې دنیا په الله باندې و دین مسپکا ده پتا سو باندې لکه څنګه چې تاسو باندې دا خر مر سپک دی ښا ارڅو کو ته پوزه پټي دا څوک سب بلا وایي نو دا دنیا په الله باندې و دین مسپکا ده دینه پتا سو باندې وما كان عطاء ربك محظورا ندا ورک درفتا بند شوی معلومی کی دا غره په دنیا کې د الله ورکه ګور اخلاص راخ هر چاته ور کوي انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض آج کې اشاره دی خبره ته اگر کو دنیا کې الله ورکول کې خلق تھا لیکن په دنیا کې ګوره مساوات نه ښه امتحان دی کنه بعض خلق ته ور کې مال لګ بعض ته دا غې نه ډیر بل ته دا غې نه ډیر خډیر ولا ور کې انظر ګوره كيف فضلنا بعضهم على بعض څنګه غره ور کړی موږ بعض له بعض نور باندې ولل اخرت اکبر دادا ولل اخرت اکبر درجات او اکبر تبديلا او خامہ اخرت چي دي او لوی ده په اعتبار درجو او غټ په اعتبار د غروالي باندې لوی تبديل پاره کې دی ښا واکبر تبديلا لا تجعل مع الله اله اخر فتقعد مذموما مخذولا ار کله غره چې موږ تاسو ویلو دا آزاد پر غوړ سبب دی انکار د توحید نه هغه انکار کول د فقېږي په څه باندې عذاب به د فقېږي او په دې چې ته بس شرک مکوا بندگی دا الله کوا مورتا سره احسانات کوا نو دینه بعد بس الله غ شان ذکر کوي چاغه سره خو یو عذاب د فقېږي دویم دا غره مخ تیر شل اخرت کې درجه ګور ډېری زیات دي هغه درجه حاصلې کې بده نیک اعمال باندې لا تجعل مع الله مگر زواد الله سره اله اخر حقدار د بندګۍ بل مګو تاسو مخ ویلو ها جعل معنی اعتقاد عقیده مساته فتقعد کنه تبکیر مذموما مخذولا بدی ویل شوی امدارنګه شرمېدلې تدا مگر زواد الله سره حقدار د بندګۍ بل کنه کې بنت مذموما بدی ویل شي مخذولا شرمېدلې وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا آیات کې به رد شرک په عبادت آیات ما قبل د پاره ګره علت ته علت ار کله ګره چې مخکې وایي چې بچا بندگی باندې کې ولی ځکه الله دا فیصله کړی کنه الله دا ویلي ګره چې بندگی به زما کوي ښا دغه فیصله خلاف باندې کې وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه فیصله کړی ستاره به چې بندگی باندې کوم کړه د الله به کوي او د مور په سره به خېګنه کوي ګوره مناسبت مخکې سره ده ار کله ګوره چې بندگی د مور پلار دا ګوره فرض ده نو د مور پلار سره احسان هم ګوره فرض ده دسی ولګوي ښا ار کله ګوره چې مور پلار ډیر حق لري تا باندې ګوره بندگی به وته نه کې بندگی به وته نه کې ښا
اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما کچرته ورسیږي ستا په وخت کې یعنی ستا په حضور کې ها الکبر بډاوال ته یو په دې مور پلار کې ادواړه ستا په وجود کې او ستا په شتون کې مور پلار دواړه بډاګان شي یو په دې کې بډا شي فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما تمویا غدواړه ته اف تمویا یا اپنا مراد دې کلمه د رټلو ها د زجر اف پلار سورانه خبره دې وکړه یا مور سورانه خبره دې وکړه یا او په لکېږي خپل درد ښکاره کول د هغې په مخ کې ښه دا پکې داخلي ګوره ما وایي اوف دا معنا چې د هغې په مخ کې خپل درد مه ښکاره کوه ښه چې اوف مورې ته به راباندې د فلانۍ ځای مې خوږېږي ولې ځکه ستا په درد باندې بیا هغه دردېږي ښه مه یې دردوه اوف یو جامع کلمه ده هر هغه شي ته شاملېږي هر هغه فعل او قول او عمل ته شاملېږي چې تکلیف پرې رسېږي مور پلار ته یو جامع کلمه ده ولا تنهرهما مه رټاغوي وقل لهما قولا کریما ویا غدوار تا وینا ادبناکا مور جانی پلار جانا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه دعا د بخا پسیغه د امر باندې او ټټیکا غدوار تا جناح الذل وزر د نرمۍ ښه ټټیکا هغه تا وزر د نرمۍ من الرحمه د شفقت د وجنه سمانا او سره نرمي کا امر پلار سره دي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او ویا په خپل دعاګانو کې اے رب زما رب ارحمهما رحمت پاغت باړو باندې یا خدا کاپ چې کاپ تشبیهی دی نو کله چې کاپ تشبیهی شي نو به ول تقدیر او باسخه وقل رب ارحمهما او اے رب زما رحمت پاغت باړو باندې کما رحمانی حين ربياني صغيرا لکه څنګه چې رحم کوه غدوار ما باندې کله چې تربیت کوه زما په ماشوموالي کې یا کاپ تعلیلی دی ښه یا رب زما رحمت کې پاغت باړ باندې زکه چې هغه باړ زما تربیت کړي په ولکوالي کې کاپ تعلیلی دی ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تكونوا صالحین فانه کان للأوابین غفورا آیات کې بشاره غوړې صحیح نیت ته بعض خلک په مرکار احسان کوي طرف چې خدمت ولا کوي کې نیت خرابي ښه پیسې مې سي پټای را پټای دا نیت کی او بعض خلک دا غوي خدمت کوي کې نیت صحیح ښه آیات کې بشاره کې ګوره صحیح نیت ته چې بس خدمت به کوي صحیح نیت باندې به کوي رب تاسو خپويږي هغه باندې تاسو په نفسونو کې دي ان تکونو صالحین کچرته یې تاسو نیک عمل خسته عمل والے فانه کان للأوابین غفورا بشکا د الله دې د پاره درجو کوونکو هغه څوک چې الله ترجو کوي خپل کمالو بخنه کوونکې الله ولا بخنه کوي وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا الکله غره چې مخکې بیان شو حق د مور پلار و داغه نه بعد نور حقداران بیانې ښه نور حقداران دې کې من دعا ده به یو امر دی یو نهی ده وآت ذا القربى ورکه خاوند خپل ولایته حقه داغه حق او مسكين ته ورکه هم درنګ مسافر تم لاروي د لارې زوی ولا تبذر تبذيرا او خرچه مکوا بے ځای خرچه کول تبذیر دی راوي کې بے ځای مال لګول ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين دا علت د پاره د ما قبل دی یقینا بے ځای مال لګون کی دادیر نه د شیطانانو وکانه شیطان ربه کفورا او د شیطان د رب د پاره ناشکرا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك وإما تعرضن پدې کې بعد ادب دوری ښه پدې کې بعد ادب قولی ښه ادب قولی وإما تعرضن او کچا تم خواړې دانا او اما تعرضن عنهم کتم خواړې داغوینا کتم خواړې داغون تاکید دی کتم خواړې داغون ابتغاء رحمة من ربك د پاره طلب کولو د رحمت د رب د خوانه ترجوها چې ته امید لرې د رحمت فقل لهم قولا میسورا ویا غو ته وینا نرمه سمانا کله کله ورستا خپلوان دي تاسو سره خنه شکولې تا ونه مخواړه د کته خدمت نشکولې تو سره احسان نشکولې زکه دې انشاء الله ما مالدار کې به سره ان شاء الله احسان کوم یو صبر وکړئ چې شما تعالی مال راکړي به بس تاسو سم خدمت به کوم دا به کوم نو اما تعرضن کته مخواړه دا غوینا ته مخواړه ښا
د پاره طلب کول د رحمت درب سیدی ذکی وسعت دمال ترجوها چې تو مې در د رحمت فقل لهم قولا ميسورا ويا غوتا وينا نرما ولا تجعل يدك آیات کې بګوره بل د بخا دا هم په صيغه د نهي باندې ښه دعا ده ولا تجعل يدك مگر ذوق په لاس تل شوی ته سپوري معنا بخل مکو بخل لکه څنګه چې ګوره انسان لاس تل مړې پورې ښه لاس کارول نشي دغه هغه انسان دی چې هغه بالکل مان نه لګي ښه نو لاس تل به کې نه د بخل نه مگر ذوق په لاس تل شوی تر مړې پورې ولا تبسطها كل البسط او می خلاص وا مکمل خلاص اول مکمل پر اول ښه څه مطلب چې سم لري ټول ولګي ته ټول فتقعد ملوما محصورا کنه بیا بکینه ته ملامتي ویل شوی استومانا سمانا موږ تاسو به صبر خري کیو ښه کله کله انسان جذبه کړه چې ټول مال د الله په نوم باندې ورکی ښه به کور کې ناشي کداري اوس بس کوم صحابو دا کار کو هغه کې توکل ښه هغه کې مثلا توکل هغه کې صبر من کې صبر نشته ولا تبسطها كل البسط مې پراخ کا په مکمل پراخ ول باندې فتقعد ملوما محصورا کنيت کې باندې ته ملوما ملامت کړې شوی محصورا معنا استومانه په خپل کار باندې استومانه وي ښه پیمانه وي ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ترغیب د انفاق ته ارګره ګره چې مخکې ویل چې بس لاس مکمل پراخه باز خلک وسې شي بس نه پراخوم خاصه من روپې مونږ ګوري لاس بند کړي نه لاس ما بنداو مکمل بلکې مال لگاو کنه الله بدل نور مال درکې ترغیب د انفاق ته یا باز خلک وایي مال نه لګوم ځکه ما ته سره جال را پغاړه ده سره جال را پغاړه زب سخر مخا مړ ژوند دی رواني او دا راځي جواب الله به درکې درکنه نبی علیہ السلام ویلي درې شیان دي خاطرې او زه په دې باندې قسم کوم یو دا د نبی علیہ السلام وایي چې صدقه ګوره مال نه کمې ده بنده مال نه کمې کې دی باندې بهشکه ستاره چې د پراخ کړه د چا چې وایو تنگیم انه کان بعباده خبيرا بصيرا یقینا د الله په خپل بندگان باندې خبردار ولدون کې ذات سبحانك اللهم